وایي او دویم درته دا وامرونو دې پسې پیرانو پسې خلک ګرځي تپلی ورپسې وشوئ مطلب شی نه کوي زه درته یو علماو ته ووایم تاسو ته ووایم الله صمد د ماښام د مونځ نه پس 101 ځل وایي ماښام مونځو کې تصویر درته ښایي الله صمد الله صمد الله صمد الله صمد دا زر 101 ځل وایي په شمار باندې بس شی به درله راځي ته به نه پوهېږي د کومې غاړې نه راځي الله دې تاسو له مونږ توفیق راکړي دا مې د مولانا اشرف علي رحمت الله علیه به د خپلو خلیفګانو ته اول د دنیا نسخه ښووله چې د دنیا حالت ښي نو د دین کار به ښه کوي نو زه تاسو ته وایم وروڼو چې ستاسو د دنیا حالت ښي نو په دین کې به کلک یې هسې نه چې فقر و فاقه راشي یا جزا فریاد کوئ بربادي ته ونه وایئ خدای دې موږ تاسو د بربادو نه وساتي نو یو استغفار یو ځان سره الله صمد د ماښام د مونځ نه پس دا استغفار حد نشته دی مونږ ته خو وخت نه نورې وظیفې ما یو وظیفه اخلاق ته کړه د دې غاړې به بل اخلاق کوي خو تاسو خو اوزګار یې نو دا ځان سره دې څومره ډېر وایي دغه وایي لا اله دې څومره ډېر وایي الله الله ځان سره په خوب کې وایه په ویښه یې وایه په تلو کې یې وایه په اودس کې یې وایه بې اودسه یې وایه خو وایه ځان سره بس دغه د آخرت دا یو جمع کېږي ستا الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه بله دا اعمال خیږي دا لیکلی شي دا د آخرت تحفه ده خدای تاسو له او موږ له زموږ د ژبې په ذکر جاري کړي قرآن سره به مینئ د دین سره به مینئ د علماو سره به مینئ او د قرآن خدمت به کوئ د مدارس امداد به کوئ چې الله تاسو ښه ساتي مدرسې به الله ستاسو د لاس نه ابادوي خدای دې تاسو ټول خوشحاله کړي او الله دې موږ تاسو له خیر راکړي زما دوره صرف وحدت غواړي قصد هم غواړي اراده هم غواړي مصممه او سوال به کوو د الله نه چې الله زه ستا یم زما ژبه ستا په اختیار کې ده نو الله ته یې راله په ذکر جاري کړي په خپل نوم باندې جاري کړي الله الله وایي او لا اله الا الله چې سا اخلاقي محمد رسول الله وایي والمثال حق لبي هم نشینی نام شباش یو کېدل الله ته قربت غواړي نزدېکت غواړي مثال حق لبي هم نشینی نام شباش ببی مثال خدا در مثال نام خدا او ببینی یو کېدل د الله او نوم د یو کېدو د الله کې د الله نوم سره یو شه الله به د قربت لارې به درته کلاو کړي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله وایي څوک چې زما په لارو کې کوشش کوي لنهدین سبل زه ورته لارې کلاوم هدایت ورته د لارو کوم خدای دې ماله او تاسو له همیشه د ذکر توفیق راکړي او نور پاتې وروڼو ذکر به در سره وي قرآن به در سره وي نیک عمل به در سره وي لا اله به در سره وي دا قرآن وایي دا به در سره وي قبر کې به دا در سره روان وي قرآن به شفاعت کوي په قبر کې به تا د الله نه خلاصوي په میدان قیامت کې الله ته وایي یا الله ما د خپل کلام نه وباسې د دې سړي په حق کې یا شفاعت کوم ګناهګار دی مجرم دی الله وایي تا د خپل کلام نه وباسم او ته خو زما کلام ستا شفاعت ما د په حق کې قبول کړو نو هغه به د دوزخ نه راوګرځئ جنت ته به بولي نو د قرآن سره تعلق دې وساتئ خدای دې موږ تاسو ته توفیق راکړي خدای دې زموږ استقامت نصیب کړي الله دې بیمارانو له صحت ورکړي د غویانو نه د بنیانو نه الله دا مرضونه لرې کړي آفتونه لرې کړي په دې ملک باندې کوم فقر روان خو دا عمل ډېر بېدینه شوی دی دا د بېدینۍ اثر دی دا د بېدینۍ اثر دی هغه ښکاره کېږي او قرآن شریف کې الله تعالی صفا ارشاد کوي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس خلق بد عملي کوي نه دنیا کې فساد راغلی او خدای لعنت دی وارو کې چې دا نور راځي خدای دې هغه نه راولي وروسته حدیث کې راځي بطن الارض خیر من ظهرها
ګیره د ځمکې به بهترې د ګرځېدو د ځمکې نه، یعنې مرګ به بهتر شي د ژوند نه. هغه وروسته زمانه را روانه ده. خدای دې مونږ هغې ته نه پاتې کوي. عمل کوئ نیک، ذکر کوئ، ګرځئ راګرځئ، ذکر کوئ، دروغ مه وایئ، حرام مه خورئ، پردۍ ګنې مه چوپئ، بیا عبادت نه قبلېږي. ښه پردي سیس ته ګوتې مه وړئ، څلوېښت ردې غایې په هغه خولې الله سوال نه قبلوي. نو ځان وساتئ، الله دې مونږ تاسو ټول بچ کړي. دا څو خبرې مې وکړې، الله دې زما او ستاسو همیشه د مرګه پورې په دې باندې عمل توفیق نصیب کړي. وآخر دعوانا أن الحمد